اوسېدو د دغه یم د ګړۍ یم اوس مې منګا درګې ته کړولی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله په دغه روجه کې خپل وس مطابق چې کوم دی سناسه کوي دا مورکې چې کومه ده ستاسو د وړاندې ده څلورې لوریانې دي دا معذور هم ده په سترګه هم معذوره ده په خپه هم معذوره ده دا خدمت کوي نو هغه څلورو بچو له سناسه یوسي اوس زه هغې خلکو ته وایم چې مونږ خو دې خلکو له زه یو ګوتی غوړي ورکړل یا هم لږ دال ورکړل یا هم یو ګوتی اوړه ورکړل تاسو به هلې ما ته دا خبره کوئ چې چالم ګیلاس اوبه ورکړي وي نو بیا چې کوم دی خو تاسو چېرته تور لګوئ یا دا چلي یا هغه چلي یا د یو لاس نه بل لاس خبر نشي یا دا ویډیوګانې خلکه کوي او د ویډیوګان نه بغیر یې ورکې هلکه د خدای تعالی بندګانو په ویډیوګانې ورکې دې وخت کې دا مور څومره مجبوره ده مور دې ویډیو تا خوري ته په ویډیو باندې خلکو ته څه میلو شو ته څومره ضرورتمند دی خپله قیصه وکړه زه خو زما خو څوک شته نه که نه که څوک مې دي نو د خپل کور دي خپل کور ته وړي او بس نور دغه بچي مې دي په دې معذوره خپه باندې ولې لګیم او پر دې خدمت کوم او دوی له راوړم نور مې ستا سره نشته او نه راله چا سره راکړي دي د بېنظیرې پیسې مې شوې هغه یې مې راپسې بندې کړي دي باندې کړې اصل کې د حکومت چې کوم دی غریب ختمو غربت یې نه ختمو غریب پسې راغستی به ژوند چې کوم دی د کړمو سره دی یو قجورو پیکټ راواله ها نو په دې به څه نه څه ګزاره خو شي څه ګزاره الله د دوا کوه صحیح ده دوا کوه او خلکو ته هم دوا کوه د چا چې مرستې دي او چې دا ختم شي نو بیا به راسره رابطه وکړي ها صحیح ده خو هغې خلکو ته مې دغه میسج ورکوو چې یاره ویډیو یا څوک خبر نه شي نو ته ټول ورځ په دې خدمت وکړې څونه پیسې درته میلو شي ما ته جي د میاشتې دغه شپږ 2,000 روپۍ راکوي او لکه داسې څلور جینکې او کور ساتل کرۍ باندې اوسې که نه په کری اوسم په کرۍ باندې ښه زه درته چوښودلم که نه مخکې راغلی یم نه مخکې نوم راغلی چا راته وخوړ زه ګرځېدم دغسې نو او خپل دغه پر یاد مې ورته وکړو نو هغه راته وایي زه لاړ شه هغه وي کتونکو ظهور صاحب زموږ ملګرو هغه راته کال وکړو نو ما ورته راویلېږه نو دا ستاسو مرستې حقدار ته به رسي مونږ خو څه وکړل زه چالم یو بوجۍ وړه ورکړل نو مثبت کار ته په مثبت نظر وګورئ هر څه تنقید مزه نه کوي دا د الله سره معاملات دي ښه موږ نه هغه زور مو باسئ چې موږ د حکومت کمزوری ښایو هغه زور دی نږدې کې موږ نه مو باسئ هغه خو چاړه ښه وي او خو به دي چې کله موږ صحافتي خلې ځلې کوو نو په هغې کې چې کوم ځای کې غلطي وي په هغې به تنقید کوو نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ